هندوستان کې يهوديانو چې کله قبضه وکړله تسلط دای رټې قائم کو او علماء کویانو ته واچل او د 300 علماء سرونه ونو ته ځوړل کړي او څو علماء پاکستان ته هجرت وکړل. نو هغه اوله خبره په شورا کې دا وکړه چې دا مسلمانان دا د دیو دا نسل بربادول، د دیو دا کته طبقه نارینه او زنانه دا تبا کول او بربادول د دې یو لاره ده. وی لاره څه ده؟ وی جنګ لاره نه ده چې تاسو به په اسلحه ووایئ. په تاریخ کې د صحابهونه او په تاریخ کې د نوح علیه السلام نه راواله د آخري پیغمبره پورې په اسلحه چرتم کافر مؤمن نه دی وایي او چې دا ګمانه مونه کوي چې منګه به د مسلمان په افرادي قوت وو چې افراد به زمونږ ډېر او مسلمانان به کم وي. د هغې تاریخ د آخري نبي دی په 314 بلا اسلحه بلا ساز و سامان باندې د 1000 نه بره مسلح فوج والی په افرادي قوت یې نشي والی. وی په څه به وو؟ وی چې په کم شي باندې دی نظریه جوړوي په حق به وو. ویل نظریه په څه جوړوي؟ ویل په تفسیر او ترجمه د قرآن چې ترجمې ته وله کېناستلو نو دا د یهودو خباستونه وپېژني چې دا خو د الله دشمنان دي، د نصاراو پلیتۍ وپېژني، د مشرکانو ګندګۍ وپېژني، د مبتدعو بدعتیانو ګندګي وپېژني. نو دا صرف د الله او د محمد رسول الله شیه. نو بیا تاسو په هغې باندې غالبه کېدلی نه شئ. نو د والو لاره دا ده چې تاسو به په هغو علماو پابندي ولګوئ کم عالم چې په قرآن په ترجمه او په تفسیر پوهېدلو. نو د قرآن په ترجمه او تفسیر باندې پابندي ولګوله په هغه دور کې. اوس هم دا میشن شروع دی د مدرسې خلاف پروپیګانډای